حدیث مبارک کې راځي دخل بلال على رسول الله صلی الله علیه وسلم. یوزل حضرت بلال حبشی رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت اقدس کې حاضر شو وهو يتغدى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته فرمایله. دروازه په اولنۍ حصہ کې چې کم خوراک کیږي دي ته غدا ویل کیږي. نبی علیہ السلام ناشته فرمایله. حضرت بلال سے بدے حالت کې رالو. نبی علیہ السلام فرمایل الغداء یا بلال، ناشتي لرازه بلالا، روټه لرازه. ورا ادب ته ثابت شو چې کله روټه ته ناشته یو کس راشي نو د نبی علیہ السلام مبارک طریقه دار چې هغه تم ستو کا چې رازه کینا. بیا دا خو خلک عذر پیش کوي کینی. نو حضرت بلال رضی الله عنه عرض کړو انی صائم یا رسول الله، دا الله رسول زما روزه ده، نفلی روزه نیولې و. نبی علیہ السلام چې دا ووریدل نو اوس یو مشر لا، یو لیډر لا، یو سرپرست لا پکار دی چې یو کشر ښه عمل وکړي نو حوصله افزایي به ورله وکړي. نبی علیہ السلام وفرمایل ناکل رزقنا، مونږ خپل رزق وخوړو. وفضل رزق بلال فی الجنه، او د بلال بهترین رزق په جنت کې دی. د جنتی کېدو بشارت هم پکې ملاویږي. د روزې د دې عمل په وجه باندې هم د جنت بشارت هم ملاویږي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل اشعرت یا بلال، بلال تا ته پته ده ان الصائم يسبح عظامه، چې کله انسان روزه ونیسي نو د روزدار سړي دا اډو کې چې دي دا د الله تسبیحات کوي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر. د روزدار سړي اډو کې هر وخت د الله تسبیحات بیانوي. مرقات کې مولا علی قاری لیکلي دي بیا الله رب العزت په خپل فضل سره د دغه تسبیحات او کم چې د اډو کې کوي د دغه انسان په عمل نامه کې دغه اجر ولیکي. دون عظیم عمل دی دا روزه نیول چې د انسان اډو کې چې هغه دغه په اختیار کې نه دی، هغه د الله حمد کوي، د الله تسبیح کوي، د الله تقدیس پاکواله بیانوي، دغه اجر هم د په عمل نامه لیکل کېږي. ويستغفر له الملائکه ما اكل عنده. دویم اجر دا بیان کو چې کله د یو انسان روزوي او داغه وړاندې بل کس لګیا د خوراک کوي نو ګوره دا خو د دې روزي په وجه خوراک نشي کولی، صبر کوي په خپل لوګه باندې چې د الله رضا حاصل شي. نو درسو پورې چې دغه روزدار انسان وړاندې خوراک کیږي په دغه ټایم کې ملائک د دې سړي لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. نو د روزي په دې حالت کې فرشتي انسان ته د مغفرت دعاګانې کوي. یعنی دا میاش دا سیده کنه چې الله رب العزت زموستا د مغفرت لپاره وړو کې نه وړو کې عمل ته هم نه ګوري. د مغفرت ډیر شي اسباب دی په دې میاش کې، هر طرف ته د الله د مغفرت اعلان کیږي، د بخشش امکانات زیات دي. لکه چې په دې میاش کې د یو مسلمان مغفرت پاتې کیږي کنه نو دا د بدبختۍ دلیل دی چې دا سنا سبا دسي ګناه کې مبتلا دي چې دا غي د نحوست په وجه بدی میاش کې چې په عام سيزونو باندې په وړو وړو نه کېانو باندې د مغفرت اعلان کیږي، دا سړی ته محروم دي، معنا دا غټ بدبخت دی. الله دې موږ دغه بدبختۍ نه وساتي.